وای صرف په 4 رکعاته مونځ سره د 80 کالو قضا مونځونه راګرځي، د 80 کالو قضا مونځونه په معاف کیږي. دا 4 رکعاته مونځ کم مونځ دی؟ نو دا چې څوک د رمضان المبارک په اخیری جمعه باندې 4 رکعاته نفل وکي او په هر رکعت کې 2 کرته آیات الکرسی یا ستعداد د سوره کوثر خی چې دا پکې وایي، نو کو دې کس نه د 80 کالو منځونه قضا شوي، نو په دې سره به هغه ټول منځونه راوګرځي او د 80 کالو قضا منځونه به څه شي، دا به دته معاف شي. او وای دا خبره حدیث ته، وای دا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی ده. ګوره جی اول په دې خبره ځان پوی کوي چې دا د سره حدیث نه دی، د دې نه څه اصل شته او نه حقیقت شته، او په کتابونو کې ذکر کوي چې دا موضوعي د ځانه جوړه کړې شوې خبره او انتهایی منګڼته خبره ده. صحیح شوله که نه؟ ډیرو ملګرو موږ سره رابطې وکړې چې په فیسبوک باندې، په سوشل میډیا او په ټیک ټاک باندې داسې قسمه پوسټونه شیر کیږي، داسې قسمه ویډیوګانې شیر کیږي چې په هغې کې دا خبره کوي چې په دغه 4 رکعاته مونځ سره د 80 کالو قضا مونځونه څه کیږي، اگر اثر کیږي. نو ګوره جی دا ځان سره یاد ساتئ چې هر هغه خبره چې د دین سره تعلق نو په اټکل باندې مشیر کوئ، لږ تحقیق کوئ، لږ د هغې د ماهرو خلکو نه، د علماو نه تپوس کوئ، او به خاص کر چې د کمې خبرې تعلق د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د هغه مبارک طرف ته نسبتي، نو په هغه خبره کې خو حد درجې احتیاط کوئ. ته به په دې خوشحاله او شیطان به په دې دوکه کې چولی چې ځکه خیری رمضان دی او ما خو ډیر اجر وګټو، او د الله د پیغمبر حدیث مې نورو خلکو ته ورسو چې هغه فرمایي چې څوک دغه 4 رکعاته مونځ وکړي نو د 80 کالو قضا مونځونه به ورته معاف شي. شیطان خو به ته په دې دوکه کې چولی، خو ته به د دې حدیث نه خبر چې نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک د هغه خبرې نسبت زما طرف ته وکړي چې ما نه کړي، یعنی په ما دروغ وتړي، نو دې کس ځان له په جهنم کې ټیکانه تیار کړه. نو دا څومره سخت او خطرناکه خبره ده. ته چې داسې خبره شیر کې او بیخي بې سر او بې خپو چې د هغې نه څه اصل شته او نه حقیقت شته، دا چې ته شیر کې تا سره په دې فرینډ لیست کې چې کم دی 20 کسه به هوښیار یي او دا 200 چې دي نو دا سادهګان دي او دا ناپوه دي، او دا خو دې ته ګوري چې بس دا د الله د پیغمبر حدیث دی او دا خو مسلمان شیر کړی رښتې به حدیثي، نو هغې 200 او 2000 او 15000 نورو ته رسوي. نو دا څومره دا ستا د خبره چې روانه ده، دا څومره دا د الله پیغمبر ته د دروغو نسبت کیږي. نو ته ځان سره سوچ وکړه چې تا پسې د ګناه څومره خطرناک میټر د ګناه چې کم دی دا پتا پسې سټارټ دی. نو برای کرم په دې خبرو کې احتیاط کوئ. دا خبره چې کومه مشهوره ده نو د دې هیڅ اصل او حقیقت نشته. که چا داسې پوسټونه کړي ډیلیټ یې کړئ، که چا داسې پوسټونه شیر کړي نو هغه واپس ختم کړئ، او که چا داسې ویډیوګانې چاته لیږلي یا چاته پوسټونه لیږلي نو هغې ته ووایئ چې هلکه د دې خبرې هیڅ حقیقت نشته. دا په هر رمضان کې په اخري جمعې نه مخکې داسې قسمه پوسټونه روزي او هغه په دې خلکو کې گردش کوي د خپلو آیډیګانو پیجونو د ټیک ټاک اکاونټونو د مخکې کولو دپاره. خیر دی نعوذ بالله من ذلک که د الله په پیغمبر هم دا خلک دروغ وتړي نو مهرباني وکئ. ما ته پته ده بعضې مسلمانان سادهګانې بس هغوی چې دا حدیث ته شیر کوي، خو تاله خو معلومات پکار دی که نه، بې تحقیقه خو کو ستا په پلار پسې هم چا خبره وکړه نو تی ورسره نه منې، صحیح شوله معلومات یې کې، نو بیا د الله پیغمبر دومره لویه هستي د هغه باره کې ولې بې تحقیقه خبرې شیر کوئ. نو په دې خبره کې احتیاط وکړئ. کم خلک په دې عمل کې مبتلا یې کوي بالکل یې ونه کوي، دا بدعت عمل دی، سخته ګناه ده پکې او منګڼت او موضوعي خبره ده او دا حدیثو مبارکو سره هیڅ قسمه تعلق هغه نشته دی. وصلی الله علی النبی الامین. ته چې کم نیک عمل کې نو د دې دریو خبرو خیال پکې ضرور ساته، نو دا عمل به دی الله ته قبولی او ثواب به پې درکوي. او که چرته د دې دریو خبرو خیال دی پکې نه ساته یا ستا په نیک عمل کې په دې دریو خبرو کې یوه خبره هم کمه وه، نو دا یاد ساته چې په دې باندې تعالی الله اجر نه درکوي او دا عمل دی د الله په نزد هیڅکله قبول نه دی. نو راځئ چې موږ او تاسو معلوم کو چې دغه درې کمې خبرې دي که چېرې زموږ په نیکو عملونو کې وي نو دا ښه خبره ده چې قایم پې پاتې شو، او که چېرې زموږ په نیکو عملونو کې دغه درې خبرې نه وي یا پکې یوه نیمه کمه وي نو چې موږ یې پکې پیدا کړو، هسې نه چې موږ نیک عملونه کوو او زموږ نیک عملونه د الله په نس برباد وي او موږ ته پې هېڅ اجر ملاو نشي. ګوره جي دغه دریو خبرو کې د ټولو نه اولنۍ خبره د اسلام او د ایمان ده چې ته کوم نیک کار کې
کې نو ته به مؤمنې ته به مسلمانې. د کافر یو نیک عملم الله ته قبول نه دی کاغه هر څومره د نیکی کارونه کوي. پښتانه متل کوي هندو ستړی او خدای ناراضه. هغه چې څومره ښه کارونه کوي دنیا کې الله بدلی ورکوي او آخرت کې داغه هیڅ برخه نشته. او مسلمان خو نیک عملونه د دې دپاره کوي چې دنیا کې خو د رزق واده اسې الله کړی خو چې آخرت کې مو برخه څه شي پیدا شي. نو د ټولو نه اول خبره د ایمان او د اسلام ده چې ته به مسلمانې. صحیح شوله. دویمه خبره کومه ده چې ستا نیک عمل به د هغې په وجه قبلیږي نو هغه اخلاص دی. کله چې ستا په عمل کې اخلاص وي، ریا پکې نه وي، ښودنه نه وي، دکلاوه نه وي او خالص ته الله د رضا دپاره وي نو دا عمل به د الله په نس څه وي قبول وي. هغه عمل دی په ظاهره وړوکی ولی نه ډیر کم او ډیر وړوکی دی ولی نه خو چې په ده کې اخلاص نو په تله د میزان کې به دا درونی. او په کم عمل کې چې اخلاص نه نو په ظاهره دی هغه عمل ډیر ولی نه او په جوسه دی غټ ولی نه خو په تله د میزان کې به د وزن نه وي. مثال به د مالوچو د پڼ وي چې جوسه به غټه وي خو تول او وزن به پکې نوی. نو لہذا اخلاص به ته په عمل کې پیدا کې. او د اخلاص په باره کې یوه ناشنا خبره درته وکم. تفسیر مظهری ذکر کوي چې حضرت داود علیه السلام د الله جل شانه نه تپوس وکړو چې یا الله ته چې د بندگانو عملونه په کومه تله کې تلی نو هغه تله خو راته لږه وښایه. نو الله جل شانه ورته د هغه تلې صرف یو چابړی ښکاره کو. نو حضرت داود علیه السلام بېهوشه شو. چې کله په هوش کې راغی نو ویل چې الله دا خو دومره لویه تله ده چې د مشرق نه تر مغربه پورې ټول مخلوقات پکې راځي و اسمانونه و ځمکې چې پکې واچې نو دا تله پې ډکېږي نه. نو ای الله دا به کوم یو عملي چې بندې وکړي او دا چابړی پې ډک شي. نو الله جل شانه ورته وایي چې داوده کله چې زما یو بنده یوه کجوره په اخلاص سره ورکي نو زه پې دومره خوشحالیږم او دومره ثواب پې ورکوم چې دا یو چابړی د هغه ثواب نه څه شي ډک شي. سبحان الله. ګوره دلته په ظاهره عمل ډیر وړوکی دی، یوه کجوره څه څیز دی خو چې کله په دې کې اخلاص دی او دا د الله د رضا دپاره ده او دا د زړه په درد سره د الله د رضا دپاره ورکړی شي نو الله پې دومره ثواب ورکوي چې د 2 اسمانونو د 2 ځمکو نه د دې ثواب څه دی دا ډیر دی او دغه چابړی پې ډکېږي. نو دویم نمبر اخلاص دی جی. او دریم نمبر چې کله ته نیک عمل کې چې دا په طریقه د پیغمبر وي دا د ځان نه جوړ شوی عمل نه وي، دا بدعت نه وي، دا رسم نه وي او دا طریقه د پیغمبر وي او د الله د پیغمبر د دین او د شریعت وي. که دا د ځان نه جوړه کړی شوی خبره او رسم او بدعت نو بیا تا ته په دې باندې اجر نه میلاویږي بلکې الټه ته په دې باندې څه ګرځي ګناهګار ګرځي. اوس موږ او تاسو له پکار دي چې موږ په دې 3 خبرو نظر واچو بیا په خپل نیک عمل نظر واچو چې آیا دا پکې شته او که نشته نو که نه چې پیدا کو پکې او دا نور مسلمانانو ته ورسو چې هغوی په خپلو اعمالو نظر واچي. وصلی الله علی النبی. ښځه او خاوند دواړه یو ځای په یو جای نماز باندې مونځ کولی شي او که نشي کولی. یوه را سره جي دا مسله وپېژنئ. دویمه را سره دا مسله وپېژنئ که یو سړي مونځ کړی دی او د هغې نه بعد دته جمع میلاو شوه، جماعت میلاو شو، نو آیا په هغه جمع کې دی په نیت د نفلو شاملېدی شي او که نشي شاملېدی؟ او که شاملېدی شي نو په کومو منځونو کې شاملېدی شي او په کومو منځونو کې نشي شاملېدی؟ 2 مسلې شوې. درېیمه را سره جي دا مسله وپېژنئ چې د مازدیګر د جمع نه وړاندې 4 رکعته سنت غیر موقت دي د کومې چې ډیر فضیلت په احادیثو کې راغلی دی نو د هغې فضیلت څه دی او د هغې د کولو بهتره طریقه سره دا 3 مسلې را سره ضرور پیژنئ. اوله مسله جي دا ده چې ښځه او خاوند دواړه یو ځای په یو جای نماز باندې مونځ کولی شي په هغه ټایم کې چې ښځه خپل مونځ کوي او خاوند خپل مونځ کوي ټیک شوله خو ولاړ دواړه یو ځای دي په یو جای نماز باندې دي نو د دوی مونځ بالکل درست دی او د دواړو په مونځ باندې څه اثر نه غورځېږي. اگر چې بهتره دا ده چې خاوند بیل ودرېږي ښځه بیله ودرېږي، خاوند لږ مخکې ودرېږي ښځه وروسته ودرېږي خو نه که دواړه یو ځای په یو جای نماز باندې ودرېږي خپل خپل مونځ کوي خو ولاړ یو ځای دي نو مونځ یې درست دی څه اثر پرې نه غورځېږي. که خاوند جمع ورکوي او ښځه ورپسې اقتدا کوي نو بیا طریقه دا ده چې خاوند به مخکې وي او ښځه به ورپسې وروسته ودرېږي. دا مسله خو ختمه شوه. دویمه مسله دا ده که یو کس مونځ کړی دی که نه او د هغې نه پس دته جمع میلاو شو، جماعت میلاو شو، نو آیا په دې جمع کې دی په نیت د نفلو شاملېدی شي که نشي شاملېدی؟ نو او شاملېدی شي خو د ماسپښین او د ماسخوتن په منځ کې. یو کس د ماسپښین مونځ کړی دی او د هغې نه بعد دته جماعت میلاو شو، جمع میلاو شوه، نو دی په نیت د نفلو په هغه جمع پسې نیت تړلی شي ځکه د ماسپښین د مونځ نه بعد نفل شته. د ماسخوتن مونځ د کړی دی او د هغې نه بعد دته جماعت میلاو شو، جمع میلاو شوه، نو هغې کې په نیت د نفلو دی ودرېدی شي ځکه د ماسخوتن مونځ خو ده کړی خو د مونځ نه پس خو نفل شته نو دی
بالکل ودرېدی شي. خو د مازیګر مونځ که د کړی دی د هغې نه پس جماعت میلاو شو نو دی د نفلو نیت نشي تړلی ځکه چې د مازیګر مونځ کړی دی او د مازیګر د مونځ نه بعد نفل نشته. دغه شان سحر مونځ د کړی دی او د هغې نه پس جمع میلاو شو جماعت میلاو شو نو په هغې کې په نیت د نفلو دی نشي شاملېدی ځکه د سحر مونځ کړی دی او د سحر د مونځ نه بعد بیا نفل روا دا چې کوم دی نه دي. دغه شان د ماښام مونځ د کړی دی او د هغې نه بعد جماعت میلاو شو نو په هغې کې په نیت د نفلو نشي شاملېدی ځکه دا 3 رکاته دي او نفل 3 رکاته دا چې کوم دی نه کېږي. دا مسله هم وشوه. درېیمه مسله د مازیګر د جمع نه وړاندې 4 رکاته سنت غیر مؤکد دي. غیر مؤکد دي که چا وکړه نو ثواب یې ډېر زیات دی او که چا ونه کړه نو څوک پې ګناهګارېږي نه. نبي علیه السلام مبارک به دا کول او یو حدیث مبارک کې راغلی دی چې نبي علیه السلام داسې کس ته دعا کړې ده چې الله دې رحم په هغه بنده باندې وکړي څوک چې د مازیګر د جمع نه وړاندې 4 رکاته مونځ کوي. دغه 4 رکاته سنت غیر مؤکد دي. نو که یو بنده غواړي چې په ما دې د الله رحم وشي او بیا د نبي علیه السلام د دعا چې کومه ده نو د هغې په قبلېدو کې هېڅ شک نشته. نو که یو بنده غواړي چې په ما دې الله رحم وکړي او روزانه دې رامانې وکړي نو دی د مازیګر د جمع نه وړاندې 4 رکاته سنت کوي. بس نیت دې د سنتو تړي مؤکد او غیر مؤکد ویل پکې ضروري نشته. 4 رکاته سنت مونځ کوم په دې زر وخت د نن مازیګر بس نیت دې تړي. ټیک شو لکه نه. او د دې د کولو بهتره طریقه څه ده نو بهتره طریقې دا ده چې نیت دې د 4 رکاتو سنتو وتړه نو چې کله په 2م رکات کېناستې نو په عبدهو و رسولو باندې مه پاسه هغې پسې درود شریف هم ووایه او بیا ورپسې دعا هم ووایه او چې سلام دې لا نه دی ګرځولی نو پاسه 3م رکات ته. نو 3م رکات به د سبحانه نه شروع کړي. سبحانه نه به شروع کړي او 2 رکاته به هم باقي دغه طریقې سره وکړي. دی بهتره طریقه ده. خو که چا په دې بله طریقه وکړه چې په عبدهو باندې پاسېدو ټیک شو هلته د الحمد نه بسم الله والحمد نه شروع کړه نو دغه طریقه هم درسته ده او په دغه طریقې هم سنت څه شو ادا شو. دا 3 یو ډېرې ضروري مسلې وي. ستاسو به مهرباني دا وي چې په خپلې هم زده کوئ او څومره ملګرو سره چې شیر کولی شي شیر یې کوي چې څوک هم پې عمل وکړي نو ګورئ د هغې په ثواب کې به زموږ هم ستاسو حصه وي. وصلی الله علی النبي